چې دې میش کې د دنیا د ګډ ګډ نه د هغې خانه کعبې حاضری کوي چې د کمې کعبې بنیاد د کمې کعبې نشانه د کمې کعبې ځمکه چې الله رب العالمین د عام ځمکې د پیدا کېدو نه 2000 کال وړاندې پیدا کړې وه هغې مبارکې معظمې کوټې ته د دنیا د ګډ ګډ نه مسلمانان د یو عظیمې فریضې د ادا کولو په نیت باندې راځي چې هغه فریضه د حج ده. الله دې ستاسو او زموږ د ټولو مسلمانانو بار بار نصیبه وګرځي. محترم حج تمام انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام چې دنیا ته څومره پیغمبران راغلي اولا زمونږ د ټولو پیغمبرانو بابا او د ټول انسانیت پلار هغه حضرت آدم علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام دی. آدم علیه الصلاۃ والسلام ته ډومبه الله وای په طرف د بیت الله باندې سجده ولګوا. د بیت الله شریف عظمت، د بیت الله شریف کرامت، د بیت الله شریف شان او د هغې مقام د دینه ثابت شو چې الله هغه اولا د تمام انسانیت چې د تمامو انسانانو نه اول دنیا ته راغلی او د تمامو انسانانو د پاره الله هغه پلار او اصل ګرځولی. الله جل جلاله هغې محترم انسان ته وایي ای زما محترم او مکرم انسانه بیت الله طرف ته سجده ولګوه. دا سجده الله ته ده خو الله جل جلاله ورته د دغه مکان نشاندهی وکړه. آدم علیه السلام د بیت الله شریف ته ړومبه 2 رکعاته مونځ کړی او د هغې نه بعد بیا آدم علیه السلام طواف کړی دی. د آدم علیه السلام په طواف کې د اسمان څومره ملائک چې دي هغه ټول ملائک د آدم علیه السلام په قیادت کې د بیت الله شریف نه طوافونه کوي. بیت الله شریف نه تاویږي. بیا هغه فرشتي چې کله طواف نه فارغ شوي الله رب العالمین ته وایي ای زمونږ ربه مونږ کومه دعا وغواړو، ای ربه ته په کومه دعا خوشحالېږې؟ رب کعبه ورته فرمایي ای فرشتو ای د آدم علیه السلام سره په طواف کې هم شریکو دې سره ملګرو تاسې مانا مطالبه کوئ چا د پاره دعا وغواړو، څنګه دعا وغواړو؟ رب می ورته فرمایي آخري زمانه پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به راځي دنیا ته. هغه به د مکی خار کې پیدا کیږي. هغه به د مکی د خار نه خلق په ظلم باندې په ستم باندې په تکالیف سره ابد دی مبارک خار نه وباسي. ای زما پرشتو تاسې دا طواف ثواب وبخئ د هغې ګناهګار امت ته چې کوم د ګناه په وجه باندې هغوی د جنت نه منع دي تاسې د دې طواف ثواب هغې ته ور وبخئ. ټولو وایي سبحان الله. دا زمونږ د ښکلي پیغمبر شان دی، دا زمونږ د ښکلي پیغمبر مقام دی، دا زمونږ د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلی درجې ته اشاره ده چې زما د محبوب څومره اعلی مقام دی. ای فرشتو ستاسې طواف ثواب وبخئ زما د محبوب ګناهګار امت ته چې الله وایي د هغوی د بخښنې ذریعه وګرځېږي. فرشتو دعا وکړه. آدم علیه السلام چې کله فارغ شو الله خپل نبی ته وایي ای پیغمبره اے نبی اے آدم علیہ السلام رب فرمائی انی جاعل فی الارض خلیفہ اے خلیفہ تد خپل طواف ثواب هغه حجاج تا هغه معتمرین تا او بخا چې کم خلق دل ترازی د خپل حج فریضه ادا کی د هغه نه بعد بیا د نور مسلمانانو لپاره حج بدل کړي یا نفلی حج کړي ته د خپل طواف ثواب هغه مسلمانانو امتیانو د نبی علیہ السلام ته وبخا. محترمو دا بل مقام نو محترمو هغه حج د هغه ایام
د هغې تیارانې شروع دي. اسلامي ممالکو کې اسلامي ملکونو نه علاوه کفري ملکونو نه یورپ نه دنیا نه مسلمانان راځي. یورپ کې مسلمانان هغې خپلو ګاونډیانو ته وایي منځو هغوی وایي څه دپاره ځئ؟ وایي منځو عربو ته سعودي عرب ته ځو. وایي هلک خو د سیل بازار نه دی، خو غرونه دي، سرې شګې دي، هغه ګرمه ځمکه ده، هلته شنه بوټي نه میلاویږي، هلته اوبه، هلته بهترین نهرونه ظاهرا نه میلاویږي. تاسې سیال دپاره نورو ملکونو ته ولې نه ځئ؟ مسلمانان ورته جواب ورکوي نه، دا زمونږ د ښکلي پیغمبر حضرت آدم علیه السلام د هغې د ړومبي طواف او د ړومبي عبادت او د ړومبي سجدې ځای دی. موږ ته الله وایي که بخښنه غواړئ، ګناهونه معاف کول غواړئ، نو بیت الله ته راشئ. موږ ته الله رب العالمین په دې حج باندې زموږ سابقه ګناهونه معاف کوي. او حدیث پاک کې راځي مؤمن چې کله ړومبی طواف د بیت الله شریف د حج یا د عمرې شروع کی په دوو جامو کې یو لنګ یو صادر، الله رب العالمین اخیری چکر نه ختمی تر څو چې د هغې د عملنامې نه ټول ګناهونه الله ختم کړي نه ټول تی الله ختم کی. بیا الله جل جلاله وایي زه بنده ستا ګناهونه مې وبخل، اوس کومه زه څه چې مانه غواړې زه به در کوم. دې وجې نه محترمو شهید د الله په لاره کې شهید شي او 10 کسان به جنت ته بوځي، حافظ قرآن به 10 کسان جنت ته بوځي. محترمو حجاج کرام به حاجی صاحب به 400 کسان جنت ته بوځي. 400 کسانو ته به د حج ټیکټ میلاویږي. د دې ټیکټ باندې مهر لګونکی څوک دی؟ حاجی د بیت الله شریف دی. محترمو دغه حج مشرکینو مکه کولو 52 حجونه ابي جهل کړي، خو الله د هغې حج ته حج نه وایي. هغوی به طوافونه کول، هغوی به نفلونه کول، هغوی به د بیت الله نظر و نیاز منلو. رب وایي نه، ستاسې 52 حجونه که 52 زره حجونه وکړئ ستاسې حجونه الله وایي ما ته قبول نه دي. ولې؟ ستاسې په زړه کې د امام الانبیا جناب محمد رسول الله د هغه عظمت نشته، د هغه د نبوت اقرار نشته. فلهذا الله وایي ستاسې طواف قبول نه دی. الله مونږ خو ستا کوټه جوړه کړې، ستا بیت الله مو جوړ کړی، الله وایي دام قبول نه دی. الله مونږ حجاجو ته اوبه ورکو، الله وایي ستاسې اوبه قبول نه دي. یا الله مونږ ستا د کوټې تعمیر په حلال مال کړی، الله وایي دام قبول نه دی. خدایه څه قبول دی؟ شرط د قبولیت څه دی؟ رب می ورته فرمایي لا اله الا الله محمد رسول الله. ټول وایي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. تر سوچ زما د محبوب کلمه او وایي ستاسې مونځ قبول نه، ستاسې روجه قبول نه، ستاسې تعمیر د بیت الله قبول نه، ستاسې حجونه قبول نه، ستاسې یو عمل الله وایي. نو محترمو چې یو سړی احرام تړي نو هغه ړومبی دا نیت کوي یا الله زما اراده ده د عمرې، یا الله ما ته دا عمره الله اسانه کې. معتمر هغه وایي عمره راته اسانه کې. حج قیران والا وایي خدای ما ته عمره او حج د بیت الله شریف اسانه کې. دواړه شریکي. محترمو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي چې اجي کله دا وایي چې خدای ما ته زما عمره قبول اسانه کا، ما نه قبول کا، زما حج ما ته آسان کا، ما نه قبول کا. وی الله رب العالمین خوشاله شي. بنده ته وی ستا حج قبول دی، ستا عمره قبول ده. دی وجه نه علما فرمایي په تمام عباداتو کې سخت عبادت حج دی. عمره ده سر څومره بهترین سنت پټکې دی. معتمر به پټکې نه وي، ټوپۍ به نه پسروي، سر به کولاوي. معتمر حاجی دواړه به دوو جامو کې نه لنګ د لنګ نه وړاندې به نه پرتوګ اچوي، نه به د
هغې نه وړاندې د صادر نه به لاندې بنین ناچئ او په خپو باندې به بوټان نه په خپو کوي باچا وي ملنګ وي فقیر وي په یو جامه کې به د بیت الله طواف کوي او بیا به دې جامه کې عرفات ته ځي منا ته ځي منا کې به پنځه منځونه برابروي او بیا به سار عرفات ته ځي او بیا به عرفات کې څلور منځونه کوي پنځم منځ به مزدلفې ته رارسئ مزدلفه کې به د ماخستن او د ماښام د سحر منځ کوي بیا به حاجي صاحب راځي ډایرکټ هغه د اختر په ورځ باندې چې ما ته قرباني کو هغه ملنګ وي هغه په عجیب انداز کې وي ټوله شپه په کاڼو کړي وي ټوله شپه د اسمان لاندې داسې کړي وي چې په هغې باندې سر یخني راغله تبه راغله خو سر پټولی نشي خپې باندې یخني راغله پټولی نشي په سړک باندې په کاڼو باندې په شګو باندې حاجي صاحب پروت وي سپینې جامې هغه دوه کپړې خړې شي بیا په دې خړ غبار او په دې ګرد کې بیا به سار مینا ته ځي هلته به ځي د ابراهیم خلیل الله علیه السلام هغه سنت به ژوندي کوي کوم سنت تاسو ته زه بیانوم ابراهیم علیه السلام ته شیطان درې واړو شکلو کې شیطان ابراهیم علیه السلام ته راغلی دا ابراهیم علیه السلام نه بعد شیطان هغه بیا مایوس شو نا امید شو رب می حکم او فرمایلو اے ابراهیم ستانه بعد با د دنیا تمام شیطانان د دنیا په ګډ ګډ کې په دې ورځ باندې دا سزا مومي او دې وجنه حدیث کې راځي چې د اختر لومبۍ ورځ د اختر دویمه ورځ د اختر دریمه ورځ د اختر څلورمه ورځ د تمامو شیطانانو کور تباہ او برباد دا وی په کور باندې ویر او ماتم وی دی وجنه حدیث کې راځي د اختر په ورځ باندې بچاله غم نه تازه کې حدیث کې راځي چاته به تعزیت لپاره نه ورځي ځکه په دې ورځ باندې تعزیت یو د شیطان په کور وي هغه خپوي هغه غمجن وي نن زمونږ مسلمانان د اختر په ورځ باندې زی الکه وي د دې رور وفات شوه د دې مور وفات شوه نه عبد الله ابن مبارک فرمای من کوفه کې ناستو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ داغي یو قول منترا او رسیدلو داغي یو ارشاد را او رسیدلو ما نو اوریدل ما ته یو عالم ول یو ځکه خلق ناستو د اختر ورځ خلق دعا کولا عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه تاغه عالم ویلا شو دا خلق منکا ورته وای د کور والا سره احسان وکي نن خو د شیطان کور وړاندې تاسې دې ته مړه مرا یادوي عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه وی زور پسې را روانې دم خداغه نه مې تپوس کو تعالی دا خبره چا کړي وای ما د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما اوریدلې فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم لعنت وی په ابلیس باندې داغي په ملګرو باندې رحمتونه دی وی په هغه چا باندې چې دی خلاف کوي من عبد الله ابن مسعود ته فرمایل د اختر په ورځ باندې د شیطان خلاف کوم عمل دی وی فرمایل د شیطان خلاف د اختر په ورځ باندې عمل دی چې یو بل سره د اخلاص او د محبت اظهار کوي یو بل تا غمونه مرا یادوي ځکه په دې ورځ باندې د شیطان کور وړاندې حدیث پاک راځي محبوب می فرمایي د اختر د پارا موتا قربانی کو موتا ساروی اخلو ابراهیم علیہ السلام خوب ګوري دا د اتم ذل حج وم د ذل حج روان دي وم د ذل حج باندې اتم د ذل حج باندې نهم د ذل حج باندې ابراهیم علیہ السلام خوب ګوري لمبه خوب ګوري الله ورته فرمایي اے زما خلیلا زوی علال کا زوی دی ذبح کا ابراهیم علیہ السلام سر حیران ناس دے کہ اهل عیال ته خوب بیانوم عجیب خوب دے ابراهیم علیہ السلام بے خوب ګوري ابراهیم علیہ السلام سار بی بی توی خوب بیانوما زوی تا خوب بیانوما انتظار کو مرے گا بیا بس کیگی بے میں خوب اولی دلو
اللہ رب العالمین رات فرمائل اے زما خلیلا زید علال کا زید ذبح کا ابراہیم علیہ السلام سار یوی زید اسماعیل علیہ السلام بلی بی بی دا حاجر رضی اللہ عنہا او بل ابراہیم علیہ السلام درے ناستی خوب میں قتلے بی بی تاوئی زوی تاوئی ما خوب لی دلے سنگ خوب دے انی ارا خوب گورم انی اذبحک فانظر ماذا ترا عجیب خوب دے فوراً تعبیر مغواڑی یو سڑے خوب گوری نو آگا پا کلک ٹیم خوار کئی کنا دادا سے خوب دے چھے تعبیر دے پارا ٹیم نشتا بس انی اذبحکا تا ذبحکوما فانظر ماذا ترا ستا سر آیا دا قال یا ابت فعل ما تؤمر یا ابت فعل ما تؤمر بس د زوی جواب د تعبیر دارے بس پلار نور بگت ست تعبیرونه غواړي هغه فعل کوا هغه امر پځه کده کم امر چې الله رب العالمین تا تکون کړي الله د امر کړي خبر ختم شو یا ابت فعل ما تؤمر ورپس زوی ورتوي ستجدنی ان شاء الله من الصابرین تمام کائنات د اسمان دیتا زما مقصد د واقعی د دینه نه دی د دې شیطان د جمرات د وشتو نه دی د ابراهیم علیه السلام نه وړاندې جمرات نو دا غینه بعد جمرات په هر حجی باندې واجب شو هر حجی به اولیدا جمرات الله لدا عمل دومره خوښ شو نبی ابستا ذهن ترازی چې دا حکان دی اوس او کانی دی اوس مختلف دی داسې غټ دیوال جوړ کړي د دې تقریبا غټ دیوال دی اخو متاجن ولاړوي دی خو مرته ولاړوي دا خلق پکانو باندې اولی نو دا خو شیطان نه دیوال دی محترم یو اعتراض برازي داغه جواب زنکم داغه جواب صاحب کشف ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه کړه دی ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه وای ما سره یو قافله لاړه یو قافله را سره لاړه په قافله کې داسې بازي کسانو اغیول اے ابراهیم بن ادهم من باندې تش جمره ولي شیطان را باندې ولي دا خو کانه دی یو غټه ده د دې څه هيئت ته د دې په اشتو باندې شیطان ته صدمه او دک رسیږي ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه ډیر لوی سره دیو جن علماء حج د عالم سره پکاري نیکانو خلق سره اکثر بعضی خلق لار شي حج ته بیا وي د حج وير ډیر ګران کار دی یو خدا وجه چې اجل سک فضائل نه بیانای بس اجی چې جاس تخیجی و دې ځنه خو سیبا یو لوی جنگ ور سره رواني بیا چې هغه ایرپورټ ته ځي حرام تړي نیم زړې کور کې نیمه ال دې دا بس کیږي خدای دله چې ورته وی چې د خدای بندا د دې حج تربیت لپاره لارشا سروزه لګوا علماء سره کینا د الله د حج او اهم فریضه د دین ځان پوي کنه سوی مړه ډیر خلق دي چا سره به مرګري شو بیا چې ال دلار شي بیا ورته ټیم نه پویږي نه په یو غنټه کې هوته حج نشي یادولې دا غي فریضه نشي ځان کې راوستلې نبی اور باندې تنګ وي خدای دې دوه جامونه بکل اخلاصېږي نبی اعظمنګا مشهور یو مولانا سے هغه خبره کوله دی او چالو به غسلو وی هغه حج لتلو وی دا خلق قرار چې اجي سے دعا او خدای دې حج قبول کا او هغه لاس برکو چې زه خلالم خدای دې نو می انسان وساتي هغه مين وجدای چې دلته تربيت نه شوي دلته ورته د طواف فضیلت نه بیان شوی نو چې لاشه د کمره کې پروت دی ځنه چې لار شي بلډینګ کې پروت اکثر حجاج ما ته یو مرګري خبره کوله قسم یو خړلو و کسان وي موږ سره په قافله کې او یې سره حج نکو بس به غمه کمره کې پراته دا سکیږي محترم امین وجدادا چې موږ دلته د حج پیسې سالور نیم لک ورکو خو تاسو نکو دا نه و چې مولانا صاحب مالا د حج فضیلت د طواف د احرام د زمزم د بیت الله د کتو نه دا مونږ محترم بیت الله شریف جمرات دا یو عمل معبس نه دی ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه وی
دې قافلې ما سره شپه تېره کړه، مزدلفه کې مې شپه